یو ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته ناسته. عمر هو عمر ده کنه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته ناسته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله لانت احب الی من كل شيء الا من نفسی. عمر فاروق ته وی سوی وتا یا رسول الله اے د الله رسولام ستا سره می ګره ډیر مینه ده، تا سره می ډیر محبت ده. عمر فاروق ته وی تا سره می ډیر مینه ده، تا سره می ډیر محبت ده، پتا باندې ډیر ګرانه، تا تر باندې ډیر ګرانه، پتا باندې ډیر خپکیږم. د دنیا دا هر څه چراغون کې که زما بچی دي، زما اولاد دي، زما اهل و عیال دي، زما مور او پلار دي، زما ښځه ده، زما بچی دي، دا ټول دي پتا باندې قرباني، خو تا سره مې ډېره مینه ده. عمر فاروق ورته وایي خو آخر کې یو جمله ورسره لګوي الا من نفسي، زما نه ګوره سوا د سره نه ده، ځان نه باندې ستا نه ډېر ګران دی. پیغمبر ته وایي ځان نه باندې ډېر ګران دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څه وایي تر هغې پورې کامل مسلمان نشي جوړېدی عمر فاروقه تر څو پورې چې دی د ځان نه هم سوا مینه ما سره نه کړي، ځان نه دې سوا مینه ما سره نه کړي، بیا هم کامل ایمان والا نه هر څه ته قربان کړه کنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. لیکن کاسې ته ووایه که دا ډس ټیم راشي خلک پلار مخې ته کوي ځان وروسته کوي، ځان هر چاته ډېر ګران وي. نو څه وایي ورته چې دی هر څه نه را باندې ګران یې، لیکن دقه یو خبره ده چې ځان ته ګوره ځان راته ډېر ګران دی، په ځان ډېر خفه کېږم، په ځان ډېر مینې مه کوئ، ډېر ځان سره مې ستا نه لږه ډېره مینه. پیغمبر ورته څه وایي نه 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 اوس هم مسلمان نه، کامل مسلمان نه، کامل مؤمن نه. کاسې ته ووایه که دا ما ورته ویلی نبي علیه الصلاة والسلام او بیا نبی علیه الصلاة والسلام جواب داسې راکړی چې ګوره کامل مؤمن نه ما ورته په سر کته کړی خو لیونده کې به راوتي چې مړه پرېږده وایې دې خو پکې ځان له لګیا دی، غلی به م سر کته کړی او راوتي و د سره به مو ته په شانه وکتلي. عمر فاروق څه وایي عمر فاروق ورته وایي یو سات له سر کته کړو، سر یې بیا راپورته کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي تا سره مې ډېره مینه ده د ځان نه سیوا، د ځان نه مې د سره هم سیوا مینه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي اوس کامل مؤمن شوې، اوس کامل مسلمان شوې، اوس دې له خبره ومنله، اوس دې له د کاڼي کرښه وویشته، اوس دې له خبره وکړه، اوس کامل مسلمان یې. ناسې ته ووایه زمونږ خو په خوله یې وایي او په زړه بله، په خوله یې وه او په زړه بله. نو دلته چې ما سره یې یاره چې موږ خو ستا ډېر کلک ملګري یو چې یاره دا خو جو دا هر سبب کې کېږي او موږ خو ستا ډېر سخت ملاتړ نه هغلته چې هغلته لاړ شو دا خو ځان له پرېږده وایي مړه دا پکې چا راوستی دی، دې پکې چا کړه درکه دا خو ډېر بېوقوفه دی، ډېر بېادبه دی، دې پکې څوک مني مړه دا خو هسې لکه سورې بقره کې چې مونږ وایو، سورې بقره کې تاسو ویلي دي درس کې چې ګوره دا منافقان چې کله د مسلمانانو سره میلاو شي نو هلته وایي مونږ ستاسو سره یو، مونږ خو به تاسو باندې ایمان راوړی، مونږ خو ستاسو ملګري یو. خو کله چې د منافقانو سره جدا شي الی شیاطینهم لاړ شي نو بیا ورته څه وایي مونږ خو به دوی پورې ټوقې کوو، مړه مونږ خو هسې دوی پورې خاندو، دا خو پچموزه ده، دا خو پورې هسې پچموزې کوو. یو خو زمونږ د خولې دا خبرې، نو د خولې دا خبرې نه، خبره داسې کوو چې ستا د زړه خبره او ستا د خولې خبره یو وایي، چې د زړه خبره دی او د خولې خبره دی یو وایي، چې د زړه او د خولې خبره دی یوه نه وه. د هغې باره کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا واوره. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي څوک چې په دنیا کې دوه مخی جوړ شو تا سره لګیا دی، زما باره کې غیبت کوي، د ده سره دو باره کې لګیا دی، چې زما سره جدا شو نو د ده غیبت کوي، چې د سره جدا شو نو زما غیبت کوي. نو واوره ګوره دې سړي باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان له یوم القیامت لسانان من نار
د دې سړي به ګورئ دا ژبه سي د اوري دا ژبې به د اوري ګورئ ښه د قیامت په ورځ باندې نو دا خبره واوره چې د زړه خبره دی او د خولې خبره دی یوه کا د زړه هغه دې رابار کا چې خوله کې دې څه دي نو چې هغه دې په زړه او چې زړه کې دې څه نو په دې ژبه راوله نو اوس په ستا د ایمان پته ولګي چې ستا ایمان د صحابو په شان دی که نه که چېرته دا کار د پکې نه و نو ګوره بیا د کار خطا دی نو څه چې په زړه یې نو هغه په خوله وایي ښه